الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو لیدونکو عابد قمریاني یم د مالیار پروډکشن سره موږ سره دې وخت کې ما تاسو ته بېګا هم ویلي چې د ګورنمنټ سایډ نه موږ سره فولي سپورټ دی. بېګا هم دوی ټوله شپه موږ سره تېره کړې ده په پلونو باندې کله چې اوبه راوړېدې نو دوی موږ سره وو او اوس تر دې وخته پورې دوی خوب هم نه دی کړی او زموږ په خدمت کې لګیا دي. موږ سره د پبو سرکل ډي اس پي صاحب سید اسماعیل شاه صاحب موجود دی. د هغه نه پوښتنه کوو سر څه نظر ګورئ په دې دغه باندې چونکې د اوبه زیاتېدو باندې دي خو الحمدلله ستاسو په تعاون سره د خلکو د اتفاق په تعاون سره ټول خلک تقریبا زنانه او ماشومان هغه وتي دي د کورونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت وویستو او د عوامو خدمت لپاره تاسو حاضر شوئ. تاسو ډېره مننه. څنګه چې ته ووایې چې د خلک تعاون نو الحمدلله پرونه زموږ ټول ټیمونه پولیس آرمي اے سی صاحبان پټواریان د قومي رضاکار دا ټول خلک میډیا والا همدغه یو خبره به لګیا وه چې ډي سي صاحب څنګه ویلي چې یاره ډېر زیات فلډ را روان دی او تاسو ځئ. دې نه علاوه موږ د ډي پي او صاحب څخه طرف هم دا حکم و چې تاسو بالکل دې ته موضوع ته ګورئ بل څه ته ګورئ او دا خلک محفوظ مقامات ته ورسوئ. دوی دپاره سکولونه مکلو کړي دي. دې نه علاوه مهیر حضرات چې کوم دي هغوی ورته خپل کورونه درونه او دروازې هم ورته کلو کړي دي. نو زنانه ماشومان څاروي دا ټول الحمدلله بېګا وتي دي. اوس موږ ته بس دا یو څو کسانو چې هغه موږ ستاسو ټولو په تعاون هغوی موږ ریسکیو کړل او د اوبو نه مو ویستل او محفوظ مقامات ته هم ورسول. انشاءالله الحمدلله داسې شته نه خو بیا هم تاسو ټولو خپل خیال کوئ چې نو خدا نخواسته که اوبه زیاتېږي چې تاسو خپل ځاني یو وړسته کېږئ. جی ملګرو ما تاسو ته مخکې مو وویل چې هرډلز هغه ټایم کې راځي کله چې موږ او تاسو ګاډي د دوی مخې ته ودرو. لکه دی ریسکیو والا ټیمونه هم راځي، ډبل 1 ډبل 2 والا ټیم هم راغلی، ډي اس پي صاحب پخپله راغلی دی. په دې اوبو کې موږ سره ولاړ دی. تاسو وګورئ دا د خاکساري ده او د خلکو سره د یکجهتۍ هغه اظهار دی. یقینا چې دې په موږ باندې دردېږي نو دې دلته راغلی دی. کني دا خو آفیسر ټایپ خلک دي، بس هلته نه به دغه کوي پریکاشنز ورکوي او دلته به راځي خلک او موږ سره به دغه کوي. دې په ذات خود راغلی دې دپاره او چې څنګه دې تاسو ته ووایي چې لکه موږ مولانا صاحب بله خبره دی که دا یو خبره انکوټ کول غواړم چې ملګرو افواګانې چې کوم دي دا مزه نه کوي. ګوره دا هر څه چې کوم دي دا زموږ د اعمالو د وجې نه دي. نو لکه هسې دوی له تکلیف ورکول چې فلاني ځای کې خلک دي او هغه دغه دي، دوی خو بار بار راغلي دي او دغه اعلانونه یې کړي دي چې تاسو اعلانونه کړي وو که نه ډېر زیات. ما په خپله هر یو جومات ته ما ځان رسولی کړی ته چې زه نه شم ورسېدی. زموږ کسان تللي دي، موږ اعلانات کړي دي او ټولو ته موږ ویلي چې تاسو محفوظ مقاماتو ته منتقل شئ او الحمدلله هغه خلکو پرې عمل هم کړی دی. انشاءالله داسې څه موږ ته تر اوسه پورې څه کمپلینټ نه دی میلاو چې څه نقصان شوي جاني او چې کوم دي هغې ته موږ فوراً ځان رسوو هغه موږ ریسکیو کوو. ډېره مننه سر. موږ سره د خبرو اترو کولو ملګرو همدغه خبره د ستاینې وړ ده چې لکه دا خلک د خپل خوبونه دی حرام کړي دي او موږ سره ورځ او شپه منډې تړې وهي. خو دا یو خبره تاسو ته کومه چې بار بار دی چې څنګه وایي چې موږ اعلانات کړي دي. اعلانات بالکل شوي دي په هر کلي کې. زموږ په دې کلي کې تقریبا هر ګنټه پس اعلان شوی دی چې تاسو خپل ماشومان یو طرف ته کوي او د دې د طرفه آرډر و چې اوبه به نور هم زیاتېږي. خو بیا هم لکه دا کم خلک چې پاتې دي او خلک دې نه یو ایشو جوړوي نو دې نه ایشو مه جوړوئ. دا هغه خلک پاتې دي چې دوی ته مونږ دا خبره ورکړې وه چې دا مخکې ځله په 2010 کې په خلک راغه په کښتو کې او د کورونه به اغلام لا کوله. نو د دې د طرفه دا انسټرکشن و چې تاسو یو کس چې چاله لامبو ورځي کم تکړه کس وي هغه په کور کې پرېږدئ. نو دا تاسو چې په کورونو کې ګورئ نو دغه هغه خلک دي دا په خپله پاتې دي رضاکارانه طور باندې او دا د دوی په سلا باندې پاتې دي د دوی هیلپ کوي. انشاءالله مخکې چې فردر څه دغه هم وي نو ډي اس پي صاحب ته به د هغې مدد هم غواړو. انشاءالله دوی به موږ سره وي. سر یو ریکویسټ کوم دې ځای نه چې کوم خلک ووتو یقینا چې هغوی خو داسې ووته چې لکه بېسرو سامان لکه داسې ووته که نه ځان سره ماشومان واخېسته ځان سره څاروي واخېسته. هغه به تاسو په هغه کیمپونو باندې چکر وهلی دی؟ بالکل ما کیمپونه هم چک کړي دي. بار بار ما ته رینګونه هم کېږي هم مهیر حضرات هم دي خپل افسران ما ته هم دي ډي پي او صاحب ما ته هم بار بار هدایت راکوي چې انشاءالله داسې به یو ځای نه پاتې کېږي چې هغې ته زموږ ټیم ونه رسي. هر یو ته به موږ رسو. پاتې شو د غلو خبره نو غلو دپاره زما صفا میسیج دی میډیا په ذریعه ما ورته ځای په ځای ناکهبندۍ کړي دي او ځای په ځای به چې کوم دا اوټ خلک راځي او موږ پرې لږ شک کېږو نو انشاءالله به قانون دایرې لاندې به موږ هغه ګرفتاره کوو او به اریسټ شي. جی زه د کیمرې په وساطت سره دغه خلکو ته ویل غواړم کوم چې د فلډ نه محفوظه دي الله تعالی د هغې حفاظت کړی دی او کوم چې صاحب استعداد دي د چا چې وس طاقت رسي
نو هغوی ته دغه خواست دی چې د دې خلکو د دې ایریا د دې بیچ کې څومره خلک راځي فلډ افیکټډ ایریاز چې د کابل په سیمه باندې چې څومره د کابل ریور په دې غاړه باندې څومره خلک آباد دي نو د دې مدد دې وکړي شي تھرو د هغې د تانید په تھرو باندې انشاءالله هیله لرم چې دوی به دغه امداد دغه پیکیجز انشاءالله ښه په ایماندارۍ سره تقسیموي. ډېره مننه صاحب. ډېره مننه ستاسو ډېره مننه او د عوام هم زه مشکور یم چې تاسو دونه تعاون مونږ سره کوئ. ډېره مننه مشتاق صاحب ستاسو عمراني صاحب ډېره مننه.